د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان حکمران غواړو او زما عمل څرنګه دی. زما نن مسلمانی چرته لاړه، په هر سیس کې زما ملاوټ، په هر سیس کې زما دوکه، په هر سیس کې زما دویم نمبري، په هر سیس کې ډوب بوګ دروغ ویل، خیانت کول، ناپ تول کې کمی کول. نن چې کومه ګناه ده نن په ما مسلمان کې موجوده ده. نن په ما کې دروغ شته، په ما کې ملاوټ شته، په ما کې دوکه شته، په ما کې قتل شته، په ما کې زنا شته، په ما کې چغلخوري شته، په ما کې جنګول شته. نن چې هره ګناه نن په ما مسلمان کې موجوده ده، نو بیا هغه غیر مسلم موږ ته تانه راکوي تاسو څرنګه مسلمانان یې. تاسو مسلمانانو اول په خپل ځان سم کوئ، خپل فعل او خپل کارګردګي سمه کوئ، بیا راشئ موږ ته د ایمان دولت موږ ته بیا ووروئ، موږ به ایمان راوړو. تاسو په خپله نیمچه مسلمانان یې، په هر ځای کې دوکه ده، په هر ځای کې ملاوټ دی، په هر ځای کې دویم نمبري ده. موږ د رسي شي دعوت تاسو راکوئ. نن مسلمان خوار دی، رسوا دی، او الله جل شانو څه فرمایي چې ای مسلمانانو، څوک چې د دنیا د فصل طلبګار وي، موږ هغه له څه قدرې هغې دنیا کې ترقي یا فصل مطلب ورکو، یعنی لږې پیسې وله ورکو، مال دولت وله ورکو. او څوک چې د آخرت دغه فصل طرفګار دی، موږ هغه له دنیا مرکو، په آخرت کې وله هم برکت واچو. نن موږ هغه څیزونه رانه ساز شوي چې بس دنیا مخکې ده ورپسې. د دې لږې ملغونې دنیا د وجې نه زه به حسد ساتم، زه به بغض ساتم، زه به نفرت کوم. نه، موږ دقه من نطفة خلقه، د یو نطفې نه پیدا او والله د هر څه پاتې دي. که دا کور دی، که دا بنګله ده، که دا ګاډی دی، که دا نوکري ده، هر یو څیز پاتې او د قیامت په ورځ به رشتهداري اواز کړي. الله جل شانه صحیح مؤمنان مسلمانان